کوم مسایلو چې د رمضان مبارک د میاشتې سره تعلق ده موږ ته پکار ده چې هغه مسایلو د زده کړې اهتمام وکړو د زده کړې کوشش وکړو هغه زده کړو په دې کې اوله مسله روزه ده روزه یو فرضي عبادت ده هر مسلمان عاقل بالغ سړي باندې روزه فرض ده د دې د فرضیت څوک هم انکار نشي کولی ځکه چې یو د منصوصات او یو د اجتهادیات چې کوم مسائل داسې چې هغه منصوص وي په هغه کې د چا اختلاف نه وي او کوم مسائل داسې چې هغه اجتهادي دي په هغو کې علما کرام اختلاف کوي خو د ادب په دایره کې دننه زمونږ بزرګانو هم اختلاف کړی ده خو اختلاف د اختلاف یو حد وي اختلاف کوه خو د ادب په دایره کې د شریعت په دایره کې د نه اختلاف کوه بے ادبی چاته کنځلې کول چاته غلط وایل رد او بد وایل دا مناسب کار نه نو اول د روزه نبی علیه الصلاه والسلام حدیث ته الصوم لي وانا اجزي به ای الله تعالی فرمایي چې روزه د ما د پاره ده زه په خپل د دغه روزه بدله ورکوم الله تعالی د هر عمل بدله د خودلې ده خو د روزه بدله نه ده خودلې د روزه به الله تعالی دومره غټ مقام دومره غټ اجر مونږ ته سره کوي چې الله تعالی فرمایي چې زه په خپل د دې بدله ورکوم او بعض عالمان دغه عبارت داسې وایي الصوم لي وانا اجزا به وایي الله تعالی فرمایي چې روزه د ما د پاره ده زه په خپل د دغه روزه بدله یم څومره غټ اجر ده نو د روزې د نیولو ډېر زیات اهتمام کوي او داسې د روزې متعلق چې کوم اهم مسایل دي چې دا روزه دا په کوم کار سره ماتېږي په دغه کار سره د روزې قضایي ده په دغه کار سره د روزې کفاره ده کوم داسې کارونه دي چې په هغه باندې هغه کار کولو سره د مونږ په روزې باندې فرق راځي داسې اهم مسایلو د دغه زده کړه دا اهتمام کوي کوشش کوي او بله خبره دا ده چې په دغه میاشت کې دا صدقه الفطر سرسایه دا سرسایه په چا باندې واجبه ده دا سرسایه به مونږ چاته ورکوو چې کوم شرایط د زکات دي هغه شرایط د صدقه الفطر هم دي او داسې مونږ چې کوم کس داسې وي چې هغه ډېر بوډا وي روژې نشي نیولی د هغه مونږ څومره صدقه الفطر ورکوو دا ټول مسایل د دغو زده کړې هم اهتمام کوي د دغه زده کړې هم کوشش کوي او داسې په هر علاقه کې د سرسایې د صدقه الفطر ځان ته ریټ ته نو چې کوم علاقه کې د صدقه الفطر کوم ریټ عالمان وښیي ورته بس هغه ریټ باندې د هغه صدقه الفطر ورکوي او په دا میاشت کې بله مسله د زکات زکات په هر میاشت کې هر سړی ورکولی شي دا ضروري نه ده چې د رمضان مبارک میاشت زکات لپاره تاسې خاص کړئ خو عموما خلک په دغه میاشت کې زکات ورکوي نو د زکات بنیادی او اهم مسایل دا هم زده کړئ چې مونږ کوم کاروبار کوو د مونږ سره څومره سرمایه ده د مونږ سره څومره جایداد ده په مونږ باندې زکات څومره کیږي د مونږ په کوم کار باندې کوم عمل باندې زکات کیږي مونږ به زکات چاته ورکوو څومره به ورکوو دا ټول مسایل دغه زده کړې هم تاسې اهتمام او کوشش کوئ او بله دا خبره ده چې په دې میاشت کې اعتکاف ده اعتکاف دا هم ضروري ده مونږ تاسې دا یو سوچ جوړ کړی ده چې اعتکاف دا خو د بوډاګانو خلکو کار ده نه په اعتکاف کې وړوکی ماشوم هم کېنولی شي بالغ هم کېنولی شي او داسې بوډا سړی هم کېنولی شي او د ښځو لپاره اعتکاف شته خو کور کې جومات کې نه نو اعتکاف دا د هر قسم سړي لپاره شته د بوډا سړي لپاره خاص نه ده نو موږ ته پکار ده چې په دې میاشت کې په آخري 10 ورځو کې د مسنون اعتکاف اهتمام وکړو د دې ډېر زیات فضیلت ته نبی علیه الصلاه والسلام حدیث ته من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله کوم سړی چې یوه ورځ هم د الله تعالی د رضا لپاره اعتکاف وکړي جعل الله بینه وبین النار 3 خنادق الله تعالی د دغه انسان او د جهنم په منځ کې 3 خندقونه جوړ کړي کل خندق ابعد مما بین الحافقین وای دا یو خندق چې کومه د دغه فاصله دا به د ځمکې او د اسمان د فاصلې نه هم زیاته ده او بیا چې څوک 10 ورځې مسنون اعتکاف وکړي بیا خپل حساب ورته لګوي چې الله تعالی دغه انسان ته څومره اجر ورکوي مونږ تاسې ته د اعتکاف فضایل او علم نه وي دغه د برکات د ثمرات او علم نه وي مونږ تاسې اعتکاف هم نشو کولی پکار ده چې په دا میاشت کې د اعتکاف متعلق چې څومره اهم مسایل دي څومره فضایل دي د هغو د زده کړې هم مونږ تاسې اهتمام وکړو
نو بیا په صحیح طریقه باندې مونږ تاسې د رمضان المبارک استقبال کولی شو. رمضان المبارک مونږ په صحیح طریقه باندې تیرولی شو. الله تعالی دې مونږ تاسې ټولو ته په صحیح طریقه باندې د رمضان المبارک میاشت د روژې د زکات د اعتکاف او د هر عمل د ادا کولو توفیق را نصیب کړي.